متفقون علیه حدیث مبارک دی د بخاری مسلم شریف دی خپل واقعه بس دا کو دعا کو ساده پښتو کې حدیث مبارک عبارت هم ټیم په ډیرو لګي خو ابو هريره رضی الله تعالی مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د یو کس ذکر وکړي چې یو سړیو یې په خوا زمانہ کې یو سړیو نه هغه ډیر ګناهونه کړي ځان سره ډیر زیاتې کړو پزان زیاتې کړي ګناه کول پزان ظلم او زیاتې ځکه چې زه ګناه کوم خدا بدن مسبا زما پور کې سوځي نو ګناه کول چا سره زیاتې ځان سره ګناه کول چا سره زیاتې خپل ځان نفس سره زیاتې او موږ تاسو دونه قمقلو چې د ځان سره ظلم او زیاتې خپل بدن خپل موږ اورته والا کړي چې اور خدي جهنم خدي قبر عذاب خدي خو جدل ته زما دا زد پوره شي بس نو پزانی وی ډیر جات رجلون یسرف علی نفسه ډیر جات ظلم پزان کړو ځان سره زیاتې کړو بس هر کله چې فلما حضره الموت مرګ ورته حاضر شو مرګ نږدې شو مرګ ته نږدې شو نو دسه چلو کو وصیت یو کو قال لبنی خپل ځامن راغون کړل ځان ته را نږدې کړل او دې ځامنو ته ویا وی کله چې زه وفات شم نو ما فاحرقوني ما اوسوځوي خمه اوسوځوي اور مې اوسوځوي ځامنو ته وصیت کوي دی وصیت ته وګ کې دی جی دا د بخاری مسلم شریف حدیث دی مستند واقعه د بخاری او مسلم شریف یما خوس وځوي ثم حنوني او بیا د سوزول نه پس بیا ما سو کې بیا ما زما دا سوځیدلی دا یری د بدن راغونډ کې او دا سکه دا خو اوټه دغه کې معده کې معده توهن جرند ته وای جرند کې چې څنګه وړو دانی ورواچې نو چې ته وړته جوړ نه کی نو وړه مې کې وړو د سوزول نه پس ما سکه ای زامونه ته ما وړه کې خبیا ثم ذروني في الريح بیا مې غوړو زری زری بدن اراواله په هوا مې وال وځوي چې په هوا کې ذره ذره خور شم دا سره دا چلو فوالله بي بالله مې قسمي لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما اعذبه احدا ويك رب ذو الجلال قال رب را باندې قادر شو یعنی رب لاړم داسې روغ لاړم نو داسې عذاب برا کی زما رب مال چې داسې عذاب به یو کس دم نه ورکړ ځانو ته معلوم ډیر ګناګار ډیر بد عمل فلما مات فعل به ذلك هر کله چې مړ شو به زامنو دغه چلو کو وصیت کړو کنه وېستو ته په اور باندې یو الکه زمونږ په مذهب کې سوزول نشته لاش کدا شي وصیت نن یو پلار اون کی نو ګوره بچو تاسو به نه جمع دی کوي ناجایز وصیت با نه پورا کوي د پلار او مور د مشرور یا د نیکه یا د نیا شریعت مونږ ته تقید خېری خدا خو د سابقه شریعت مسله ده په خواني امتونو کې دا واقعیا شوی ده ٹھیک شو جی اوس د زمانه یو د خشان چلو کو فامر الله الارض بس الله جل جلاله زمکه ته حکم وکړو کم کما زمکه کې چې د ذریخ ورې شي فقال اجمعي ما فيك منه وی بس زمکه ته الله په حکم کو د ذری راغون دي کې ټول ذره ذره هغه د الله په حکم راغون شو د زمکه نه ففعلت بد زمکه دا کارو کو ټول راغون کو فاذا هو قائم هر کله چې دی جوړ شو الله پاک ځان ته ودرو فقال الله تبارک وتعالى وتفرمای دی ګناګار انسان ته ما حملك على ما صنعت سشي ترا پار کړي وي په دې باندې تا چې سو کړل دا چا چې کوم وصیت کو چې بچو ته دی ما اوس پځوي د مر نفس او بیا ما وړو کې زره زره مې کې او بیا مې غزرې په هوا کې وال وځوي دا کار دی ولې کو د څه د وجه نه دا کار کړی دی قال یا ربي خشيتك دوی ای زما ربا ستاده یرینا دا وصیت به ستاده یرینا کړی مطلب زه ډیر ګناګار او ما ته ځان معلومونو پخې غتیر شو کنه ډیر سخت عذاب به مال خپل رب راکړي دا سي ګناونه را لشي ستاده یرینا مې دا کار کړی او قال ای داسې و فرمایل محافتك یا ربي اے رب ستاده یری د وجینا ستاده خوف د وجینا ګورا یری هو کنه سره د دومره ګناهونو د خپل رب نه دونه یریدم غم وسره چې عذاب براکې خو سخت عذاب براکې پریدي مینا نو خوف خدا خو ځنه کې او په اخر وخت کې کنه که خوف خدا نه وي او د الله یره نه وي نو دا کار به په بچو باندې کو نو د الله یره په اخر وخت کې پزړه کې وسره د دومره ګناهونو نه رسټو نو اوس الله جل جلاله دې چې خپل دا وجه به الله ته علم سره د علم ته الله پاک ته پوسو کو خو صرف د گواہی غوښتا نو ته خو پزان گواہی وکړه چې ستاده یره نه مې دا کار کړو بس فغفر له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله پاک ته بخنه سبحان الله ګور ابو نانګار الله پاک وبخه ولی وبخه زړه کې یره ود الله جل جلاله سره د ګناهونو رستو نو ګناهونه ډیرم شي زموستا وسره یرم خو ساته د الله پاک د کایره بم بخي دا خوف خدا بم په خپل رب بخي د ګنا نه پس یریږي د الله جل جلاله نه ډیر
او سوال کوي د الله جل جلاله د قهر نه د عذاب نه د بچ کېدو. نو ګناهونه خو موږ ټول موږ نه کېږي، چا نه لږ او چا نه ډېر، چا نه صغیره چا نه کبیره. خدا حدیث مبارکه مې درته په دې باندې ځکه ووي چې د ګناه نه پس خوف خدا دا ځان سره زړه کې ساتئ، د الله پاک نه ورسره یریږي، او څومره چې ډېر د الله پاک نه یریږي دومره به در سره د رحم معاملې وکړي.